نورو محترمو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه دله در کوم. صرف یو پیره انشاءالله په دې ټوله روژه کې وکړئ. داسې طاقتور نفل دی، داسې بهترین او مجرب نفل دی چې دې ته صلات اخلاص مونځ ویلی کېږي. صلات اخلاص دا ډېر پاورفول نفل دی محترمو. چا چې هم کړی دي، چا چې هم ازمو کړي دي، نو د هغه حاجات الله تعالی پوره کړي. دا یو عمل ته وکړه انشاءالله ته وینه د الله تعالی معامله، د الله تعالی رحم او فضل چې په تا باندې کېږي او که نه کېږي. نو اسان هم دی او بهترین هم دی او د روژې مبارکه بهترینې ورځې شپې دي. نو یو پیره پکې وکړئ انشاءالله، ډېر اسان دی او سورت اخلاص پکې صرف ویلی کېږي. سورت اخلاص یو داسې سورت دی محترمو چې دې کې ډېر زیات طاقت الله تعالی ږدلی دی، دې کې ډېرې زیاتې فایدې الله تعالی ږدلي دي. نو راځئ دا وظیفه را سره پوره واورئ انشاءالله چې ستاسو حاجاتو سره الله تعالی پوره کړي. هسې هم تاسو غواړئ چې الله تعالی زموږ حاجات پوره کړي او زر یې پوره کړي، دا مونځ صرف یو پیره وکړه، خو دا مونځ په تنهایۍ کې کې او بیا د الله تعالی نه چې کومه دعا غواړئ، کوم حاجت غواړئ چې الله تعالی دا حاجت مې پوره کړي، دا مشکل مې پوره کړي، نو انشاءالله چې کوم حاجت دې وي، کوم مشکل دې وي، کم پرابلم دی وي نه پوره کېږي، د رشتې وي، د نکاح وي، د محبت وي، د قرضونو وي، د بې اولادۍ وي، دغه رنګې کور کې د ناروغو وي، کور کې د صحیح ژوند ترتیب نه وي، ورندار نه تنګی، خور نه تنګی، هر څه معاملې چې کومې دي محترمو، زه به اوس کمه یادوم، خو د هر انسان بیله بیله حاجت وي، بیل بیل مشکلې وي. نو د هغې مشکلاتو دپاره دا ډېر زیات بهترین مونځ دی. یو پیره خو یې سړی وکړي که نه، زمونږ پښتو متل دی وي که خورې نه نسې وي خو یې نه که نه. نو انشاءالله دا خو یو بهترین مونځ دی. نو که مو تاسو پرې عمل وکړو الله تعالی زما ستاسو حاجات پوره کړه ورسره، نو څه ګرانه خبره نه ده او ټایم پرې هم ډېر کم لګي، مختصر ټایم پرې لګي. نو راځئ د زړه په اخلاص او په یقین یې راسره واورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼه خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې دي، الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی دې ټول مسافر خپلو کورونو ته په ډکو منګلو سره راوستلی کړي. او زما د کتونکو اورېدونکو دې الله تعالی ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي، ډېرې که د چا نکاح نه کېږي الله تعالی دې نکاحګانې ستاسو وکړي، که د چا اولاد نشته الله دې اولاد ورکړي، که څوک په هر ترتیب او هر مشکل کې ګیر دي الله تعالی دې ستاسو ټول مشکلات اسان کړي. او دا ویډیو چې زه اوس کوم دا د پښمني ټایم دی محترمو، نو اوس هم الحمدلله ما مونځ وکړو، الله تعالی دې قبول کړي. تاسو هم انشاءالله اهتمام د مونځونو کوئ، الله تعالی دې کومې دعاګانې چې ستاسو دپاره غواړم الله تعالی دې تاسو ته قبول کړي. محترمو زمونږ مونځ نن د 4 رکعاتو نفل مونځ دی، 4 رکعاته نفل، او په دې 4 رکعاتو کې به تاسو سورت فاتحه وایئ او په اسان ترتیب سره، په اسانې طریقې سره دا مونځ کول دي انشاءالله. الله تعالی به ورسره ستاسو حاجات، مشکلات، پریشانۍ، غمونه، تکلیفونه ټول په ټوله انشاءالله ختموي. چا چې هم کړی دی الله تعالی ورته فایدې ورکړي. نو طریقه یې تاسو واورئ، ها طریقه یې بالکل اسانه ده. 4 رکعاته نفل مونځ کوم په دې حاضر وخت، هر وخت چې وي، ها سورة تعالی را محمد کعبې شریف ولرکم الله اکبر. دا نیت دې وتړو، صحیح شو. اودس لومبیا خو به اودس چاره دامو کې دې نیت ته پس بیا الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم لکه سړی چې مونځ وایي نو سورت فاتحه الحمد به ووایي. الحمد نه پس به محترم مسلمانانو صرف 10 پیرې 10 مرتبه به سورت اخلاص وي. ها لکه ولد والي نه پورې مونځ وي نو 10 پیرې به سورت اخلاص وایي، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 10 پیرې د وي، بیا به رکوع وکړي، سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم، دا به 3 پیرې، بیا سمع الله لمن حمده، بیا رکعت دې پوره کړه، 2 سجدې دې وکړي. دویم رکعت ته چې پاڅېدلې په دویم رکعت کې بیا 20 پیرې سورت اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 20 پیرې به دا سورت وي په دویم رکعت کې. په دریم رکعت کې بیا دویم رکعت دې پوره کړه، تحیه دې مو ویل عبده ورسوله پورې دې مونځ وي. دریم رکعت ته پاڅېدلې نو په دریم رکعت کې بیا محترم مسلمانانو تاسو 13 پیرې 30 مرتبه سورت اخلاص وایي. د الحمد شریف نه پس به تاسو 13 کرته
دا سورة اخلاص تاسو ووایئ ها. دا چې دی وي بیا د دریم رکعت هم وکړو، څلورم رکعت ته پاڅېدل، څلورم رکعت کې بیا 40 پېرې د الحمد شریف نه پس الحمد نه پس تاسو 40 پېرې 40 مرتبه د ولا الضالین آمین نه پس بیا سورة اخلاص ووایئ، قل هو الله احد سورت. صحیح شوه. لومبي رکعت کې 10 پېرې، دویم کې 20 پېرې، دریم کې 30 پېرې او څلورم کې 40 پېرې. دا په یو سلام باندې وکړي، یعنې په څلور رکعتو نفلو کې بیا وکړي. سلام ګرځېدو نه پس محترم مسلمانانو بیا 50 پېرې سورة اخلاص وي ها، 50 مرتبه سورة اخلاص وي. مونځ دې وکړو، مونځ ختم شو، هغې نه پس به 50 پېرې سورة اخلاص وي. سورة اخلاص چې 50 پېرې وي بیا به 80 مرتبه 70 مرتبه لا حول ولا قوة الا بالله، دا به 80 مرتبه 70 مرتبه وي. صحیح شوه. هغې نه پس بیا 80 مرتبه استغفر الله استغفر الله 80 مرتبه به دا وي. د هغې نه پس په 80 مرتبه بیا درود شریف وي ها، چې هر درود شریف تاله درځي، کو نور نه درځي درود ابراهیمي ووایه، کو نور درځي صلی الله علیه وسلم یا صلی الله علی النبی الامی، هر درود شریف تاسو له درځي هغه بیا ووایه. د هغې نه پس ته بیا دعا وغواړه د الله جل شانه نه، حاجت دې وغواړه، مشکل دپاره دې ختمېدو دپاره دې دعا وغواړه. خو دا مونځ په تنهایۍ کې کوئ ها، وخت له مقرر نه دی، که څوک یې سحر کوي، که ماسپښین یې کوي، که غرمه یې کوي، که تهجدو ټایم کې کوي، هر ټایم چې کوئ تاسو پورې منحصر ده، هر ټایم یې کولی شئ. لیکن انشاءالله الله جل شانه به ضرور ستاسو حاجات، ستاسو مشکلات، ستاسو پریشانۍ الله تعالی د هغې خپل در نه پوره کوي، کم در چې ډېر زیات لوی دی. کم در کې چې کمی نه راځي محترمو، کمی پکې دومره نه راځي لکه ستن چې په سمندر کې ډوبه کړي او ستن پسې څومره اوبه ونښلي، نو دومره کمی علما فرمایي راځي، او داسې کمی نه دی ها. په سمندر کې د یو قطرې اړو پته نه لګي چې دی کې قطره راله او که نو کمی پکې رالی او که نه. لہذا دغه ترتیب سره انشاءالله تاسو د وظیفه ووایئ او الله تعالی نه وغواړئ. الله تعالی ډېر کریم ذات دی او دا د رحمتونو د رحمتونو ورځې شپې دي، د مغفرت او دغه رنګې د جهنم نه د خلاصي ورځې شپې دي. محترمو ځان دپاره دا میاشت غنیمت وګړو. دې میاشت ته ام الحسنات ویلی کېږي ها، ام الحسنات یعنې د نیکو مور ها، د نیکو مور، یو د پیسو مور وي، یو د نیکو مور وي. محترمو د نیکو مور د دا میاشت، نو دې کې ځان له څومره نیکۍ تاسو ګټلی شئ، وغواړئ الله تعالی نه. الله تعالی ورکوي، بار بار ورکوي، خو یو حاجت کې کېدی شي ستا خیر نه وي، یو حاجت کې کېدی شي ستا لږ وروستوالی وشي، لیټ وشي، خیر ده په دې مه خفه کېږئ. الله تعالی به مو حامي او ناصر مددګار شي. موږ ته هم دعاګانې کوي، موږ تاسو دعاګانې کوو. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.